अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जमाडेरो गैरतमंदो मुसलमानानो हाजिरीनो सामईनो सूरत बनी इसराइल पिल्लसमी सिपारी यो आयात मुबारका सोड़ान दे तिलावत शो और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द अहादीस मुबारकौना द हदीस मुबारक सहीसा सुमख की अगर ज़िक्र शो मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चरता चे दखपल इबादत तस्करा कड़े दा वसरे द वालिदैन सरा एहसान और सलूक खसलूक दे वसरा लाजिम कड़े दे संग जब बंदगान बाने दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदगी और इबादत दा लाजिम और वाजिब दी दख करंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी आयात मुबारक की इमाम कुर्तबी रहमहुल्लाह ज़िक्र कई दी आयात मुबारक के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दखपल हक सरा और द इबादत सरा द वालिदैन व एहसान वालिदैन सरा ख़ै एहसान और सलूक दे वो सरा लाजिम कड़ी दी। अल्लाह फरमाई
وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. الله فرمای چې مونږ یعنی الله لازم کړی دي پتا سو باندې الله تعبدو دا جتا سو کې د یو الله عبادت کې الا ایاه د یو الله عبادت د پتا سو باندې سکړې دي د تاسو باندې لازم کړی دي د دې حکم کړی دي. دا فرمای وبالوالدین احسانا چې څنګه د عبادت د الله سره عبادت خاص د الله لپاره وکړي چې یو غادي تعلیم دی وسره د والدینو سره با کلی سلوک کې 13 جمعه مونږه حقوق العباد ذکر کړو د بندگانو حقوق محترم په حقوقو کې بیا د ټول زیات چې حق دی په بنده باندې هغه د والدینو دی. د والدینو دومره لوی حق دی چې انسان دا حق ادا کوي نشي. وکوي انسان لګیا دی خپل مور پلار په خپل اوږه باندې ټول عمر وګرځي او حج او عمرې په وکي خو د والدینو حق نشي ادا کولی. محترمو امام قرطبی رحمه الله ذکر کوي یا الله رب العزت خپل عبادت سره د والدینو سره احسان کول دا دوانه یو ځای کړو او په امت او په بندگانو باندې دا لازم او واجب کړی دي. محترمو د دې مثال سورۃ لقمان کې الله رب العزت د خپل شکر سره د والدینو د شکر هم تذکرہ کړی دا. الله فرمای انشکر لی ولوالدیک تاسو زما شکریا ادا کوئ او د خپل والدینو هم شکریا ادا کوئ. د انسان دنیا ته دراتګ د پاره چې کوم سبب ګرځي هغه د والدین دي. که انسان سوچو کی والدین نشته نو د دنیا ته انسان بچی راتلی څنګه شي؟ دا خو والدین دي داوی وجود د سبب ذریعہ ګرځېدلی ده. نو محترمو دې وجه نه الله رب العزت چې کله عام بندگانو ته دعوت ورکړي فرمای یا ایها الذین یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. الله فرمای اے انسانانو دا غرب بندگیو کې دا غرب عبادتو کې پا غرب باندې ایمان راوړې کوم رب تاسو پیدا کړی. بیا فرمای ستاسو نه مخکینی خلک پیدا کړی ستاسو نیانی کنا ستاسو آبا و اجداد دا مخکینی قوم ایک څومره پیدا کړی دی. نو دا د دغه رب بندگیو کې علماء کرام فرمای وی دا مخکینی خلک چې یادی دې وجه نه چې د بقا یا د دنیا ته دراتک سبب دا مخکینی خلک ګرځېدلی د مور پلار نیانی کنا دا وی د وجه نه نن دې دنیا ته راغلی دی. نو محترمو عرض مې دا کو چې الله رب العزت په بندگانو باندې کوم حقوق لازم کړی دي د بنده په بنده باندې کوم حقوق دي پای کې لوی مقام هغه د والدینو د حقوق دي. د والدینو حقوق دا لوی مقام دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم نے صحابی ته پوښتنه کړي اذا الله رسوله بهترین عمل څه دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې موږ په خپل وخت کې ادا کول بهترین عمل دی.
ودین بعد بیا د والدینو سره حسن سلوک کول. بعض روایاتو کې د مور درجه د پلار نه زیاته ذکر شوی ده. د مور سره احسان کوه، د مور سره احسان کوه، ښه سلوک کوه. نبی اسلام په بل جواب کې بیا فرمای د دې نه بعد د والد د خپل پلار سره ښه سلوک کوه. محترمو، د مور او د پلار دواړو سره ښه سلوک دا مونږ ته د شریعت ښودلی دی. تر دې پورې فرمایي کوم آیات مبارکه تلاوت شوی دی په دې کې الله فرمایي اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. الله فرمایي تاسو د والدینو سره احسان کوئ که په دې دواړو کې یو یا دواړه دا بوډاتوب ته ورسي نو دوی ته اف قدرې هم مه کوئ. اف ولا تنهرهما، اف هم ودر نه کوئ او رټئ به هم نه. دا اف عربی کې هغه آخري حرف او کلمه ده، داسې لفظ دی چې دې نه نور کومه درجه د بل ټکي نشته. سړی خپل مور پلار ته والدینو ته صرف اف وکړي، اف د والدینو دومره لوی مقام دی چې دوی ته به اف قدرې هم نه کوي. ولا تنهرهما او رټې به هم نه. محترمو، د قیامت د علاماتونه چې کوم علامات احادیث مبارکو کې ذکر شوي دي پای کې فرمایي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت ته نږدې به خلک خپل مور پلار رټي به او خپل رشتہ دار، خپل ملګري، خپل یاران دوستان هغوی به ځان ته راغاړې باسي. نن زما او ستا معاشره کې لږ شانتې وګورو، سوچ وکړو. نن نوجوان په خپل ملګري باندې په څومره اعلی هوټلو کې خوراک کوي. دا یو ملګری دی، کلاس فیلو مې دی، دا مې ګاونډي دی، کلیوال مې دی، ملګری مې دی، دا مې د دفتر ملګری مې دی، دا مې د کاروبار ملګری دی. په هغه باندې ښه خوراک کوي، هغه منع نه دی. ښه خبره چې سړی په چا اکرام کوي او خوري دی پې. خو محترمو سوچ وکړو، مونږ تاسو په بل باندې یار دوست باندې په دکان کې بازار کې چې اوبه کوو که نه کوو، د خوراک بندوبست ولا کوو. خو چېرته ما او تا د خپل مور پلار دپاره څه غم کړی دی؟ که چېرته د دوایې راته ووایي، د سر د درد دوایې د ګولو راته ووایي، مونږ یې وله نشو راوړی. اکثر بچی انکار وکړي، زه بازار ته نشم تللی ستا دپاره، په وخت به دې ویلي. دا قرنګي مور پلار دې ټوخېږي، د یو بوتل د ټوخي د بوتل مونږ تاسو زحمت نشو کوي چې خپل مور پلار له بیا بوتل له وړو. محترمو، دا والدین جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي والدین ستاسو دپاره د جنت دروازې دي. حدیث مبارک کې راځي الجنت تحت اقدام الامهات. ستاسو د مور پلار د قدمونو د لاندې سری جنت دی. ستاسو جنت د مور پلار د قدمونو لاندې دی. ا دې مقصد دا دی چې مور پلار راضي دي، ستاسو نه الله راضي دی. جنت ته بالا تک کیږي چې تاسو نه مور پلار راضي او خوشاله او عزتمند. مور پلار په وړه وړه خبره خوشالي، معمولی خبره په وړه خبره خفه کېږي، په وړه خبره خوشالي. چې کله والدین
عمرونه سیوا شي. تاسو ګورئ د هغوی مثال د ماشومانو شي. ماشوم په 1 روپۍ باندې خوشحاله شي، یو ټاپي دی ورته ورکړه، ټول عمر به دغه ټاپي بیا یادوي، بابا ټاپي را کړې وه. دغه رنګې دا مور پلار مې لږ شانته احسان دی ورسره وکړو، ښکلې په خوږه ژبه، په پسته ژبه، په خندا پیشانۍ ورسره میلاو شوې، دا مور پلار بیا خوشحاله. ماښام لاړ شو، د مور پلار سره لږ شانتې 2-3 منټه ناسته، لږ شانتې هغوی له کله په سر زور کړی چاپي کړی، کله په خپو باندې دعاګانې به راته کوي. دا د جنت ته داخلېدو دپاره دروازې دي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي والدین ستاسو د جنت درمیانه دروازه ده، ستاسو خوښه ده د دې دروازې حفاظت کوي او که خرابوي. چا چې جم دي هغې خیال ساتل پکار دي. محترمو والدینو دومره حقوق دي د والدینو. که والدین غیر مسلم دي بیا به هم د خپل والدینو سره ښکلي سلوک کې، ښه سلوک، ښه اخلاقو سره به ملاویږي. یو زنانه صحابیه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضره شوه، فرمایي د الله رسوله زما مور مسلمانه نه ده، زما مور مسلمانه نه ده، چې کله زما کره راشي زما خواله راشي نو زه د اکرام د وجې نه، د مور پلار د ادب او د احترام د وجې نه زه خپل مور د خپل ځای پرېښودی شم. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي آو د خپل مور سره ښه سلوک کوه، احسان ورسره کوه، اگر چې کافران ولې نه دي. البته علماء کرام فرمایي د حدیثو په رڼا کې چې دا والدین چې کوم نافرمان دي یا کافران دي او تا په نافرمانۍ باندې اموخته کوي، د نافرمانۍ ته وایي قتل وکړه، غلا وکړه، زنا وکړه، بل یو غلط کار د الله نافرمانی ته ښیي، وایي دا به یې نه مني. شرک اختیار کړه دا به یې نه مني. د الله بل یو نافرمانی وکړه دا به یې نه مني. البته د دین علاوه چې د آخرت او د دنیا د دین نقصان پکې نه باقي څه د کار ته وایي بیا به کې خبره به باندې ښه سلوک په سره کې. تر دې پورې زموږ علماء کرام فرمایي که والدین نافرمانه دي، مشرکین دي او دا خپل عبادت خانه ته ځي نو یې بوزي به نه، که ځي بوزي به نه، ځکه دا ته د هغه سره په ګناه کې مرسته کې نو مرسته به چا سره نه کې. لا طاعة المخلوق فی معصیة الخالق. دا الله رب العزت نافرمانی پکې راځي بیا به د مخلوق مرګرتیا نه کوي، که بیا رسوک دی. علماء کرام ذکر کوي که واپس راتلو د خپل عبادت خانې نه، د ګرجې نه، د کنیسې نه یا د مندر نه راتلو دغه مور پلار دي بیا به یې راولي، هغه طرف به بیا راولي، مرګرتیا به یې کوي، کور ته به بیا راولي. محترم دومره د والدینو مقام ذکر شوی دی. حدیث مبارکو کې راځي، تفسیر مظهری دا حدیث نقل کړی دی. فرمایي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې د مور پلار د نافرمانۍ سزا دا الله رب العزت په دنیا کې بعض وخت کې ښیي او د بنده ته دا سزا ورکوي. بعض وخت د دې نه علاوه څومره ګناهونه چې دي د دې سزاګانې مؤخر کېږي، آخرت کې ملاویږي، سزا آخرت کې ملاویږي. خو د مور پلار سره چا بد سلوک کړی، نافرمانۍ کړي، وي د هغې سزا الله رب العزت په دنیا کې ورکوي، آخرت ته اکثر نه پرېږدي.
داسې والدین مو لیدلي چې خپل بچي وخي وی ټکې وی وخي تر دې پورې لاس پین په خلکو مات کړي خو الله رب العزت زما د مخې نه ما یو صاحب لیدلی دی دا خپل مور وخلې ده بلکې لاس په مات کړي لږ وخت مخکې ما سره میلاو شو خپو مې ولې کپړې لیدلې وي ما دې بچو سره مې جګړه وکړه څه مطلب بچو عالم کنه بچو سره جګړه صحیح خو بچو عالم کنه ما دوی پہلے کې مې یاد خو مسونه یا ته پته وځي دا څه ملاوي مې دا هغه تا چې خپل مور پلار سره سکړي دي دا هغه سزا تا ته نه ملاوي محترم یو ډېر لوی عالم دی الترغیب الترهیب یو کتاب لیکلی دی په دې کې بلاش واقعات او احادیث مبارکه هغه ذکر کړی دي فرمای په صحیح سند سره یو واقعه ذکر کړی دی چې لوی عالم د ایران خار کې نیشاپور کوم چې د امام مسلم رحمه الله خار دی یای کې روانو د مازیګر د مانځه ټیم شو وی مسجد ته ورغی مانځه د پاره مونږ یو کو مونږ څنګه راوته وی کته د جمعه سره خواته یو څو قبرونه دي دا یو قبر اوښلید او یو کس ته بار تر وته چې بدني د انسان او د ځوان بنده دی ځوان انسان دی نوجوان او سره د خر دی د خر وی دا قبر اوښلې د دې تر وته چې راوته دی د عالم ذکر کوي وی درې چغي والی د خر په شان تر امباړي والی او د خر د چغو متعلق الله رب قرآن کې فرمایي چې بدترین आवाज دا د خر دی د خر چغي والی واپس دا قبر ته ورننه وته قبر په واپس را بند دا د قبر عذاب دې ته ملاوي ده الله بندگان ته خي بعض وخت کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قبر عذاب دا چیز دی دا د انسانانو او د جناتو نه علاوه باقي ټول مخلوق دا اوریو په دې باندې دا قبر د عذاب نه خبردار دي په دې پوهیږي چې د عذاب قبر ملاويږي بهرحال ویمال ته یو کس نه د پوسو چې مشره دا څه واقعیا ده ویا ما دوی چې دغه دیوابه ناسته د وای نه د پوسو کا صحیح جواب او صحیح واقعیا به بیان کی وی زور لما بیت می دوا سلام کو مشره خزوا ابه جواب راکو ما نه د پوسو کو بچي ولې څه خیر دې خدمت صحیح راتو وای زه حکم ما دې ابه خدمت نشتا خو یو خپل سترګو مې یو کار ولید او ناشنا دی نو ما چې ته د پوسو کوم چاته وي دا بین ته پوسو کا ویا ودی چې بچیا دا کوم قبر چې دی دا زما د زوی دی زما خاون هغه د ماشوم لا ورکوټي ما پلار زما خاون وفات شوی دی زما دی بچی تربیت کو دا مې غټ کو د دې د وجه نه ما دویم واده ونه کو دې د وجه نه ما دویم واده ونه کو حق د خځې جوړیږي د خاون د سړي حق جوړیږي چې دویم واده وکړي خځې مړه شو نوجوان دی ضرورت دی د خځې دویم واده دی وکړي خو ما خځه ذاتم ما دویم واده ونه کوم کېدی شي بل پلار داسې پیرا شي چې هغه بیا د خیال نه ساتي ظلم پې کوي نو اسنه بچي مې ضایع نشي نو ما د بل د پلار د ظلم نه ته بچ کړې ما دویم واده کو ځواني می تا تیر کړل دې ماشوم ته ځواني تیر کړل دا ماشوم غټ شو وجدي کړه زلمی شو یو ورځ د بدو الکانو ناسته پاسته به کوله یو ورځ کور ته راغی د خلینې د شراب وبین ختم
د نشې عادت شوی و. ما ته وایي چې بچې دا دې څه کړي؟ تا خو نشه کړې ده، شراب دې څښلي دي او دا خو ډېر ګنده څیز دی. د داسې محفلونو نه د داسې ملګرو مجلسونو نه ځان وساته. پلاران ټول عمر خپل بچي ته دا خبره کوي چې بچي غلط ځای کې ګوره کښېنه نه. دې مور زما خبره یې ونه منله. یو څو ورځې پس چې کله به راتلو ما به ورته دقسې نصیحت کوو بچي دا کار مه کوه. یو ورځ ما ته وایي چې څه لکه د خر په شان د چغې راپسې وې غلی کښېنه. د خر په شان د چغې رمباړې وې. وی زه غلی شو. وی په سبا باندې شراب یې زیات کړي وو او د شراب په حالت کې د مرګ راغی مړ کړ. وی په څه ټیم چې مړ دی دغه ټیم یې ښخ کړ. وی دا سویمه ورځ ده چې د مازدیګر د هغه د ښخېدو ټیم راشي. وی دغه شان قبر شلیږي دې بار ته راوځي مخې د خر دی او چغې وایي واپس ورته بیا الله پاکې ورنه باسي. ډېر په دنیا کې ما او تا ته دا سزا وښودله. محترمو د قبر عذاب بعض خلک د دې نه انکار کوي. بهرحال جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي یو پیرا په یو موقع باندې د یو قبر په خوا باندې تېرېدلو شو. دوه قبرونه دي. د دوه قبرونو د وجې نه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سورلې هغه ویرېدله وترېدله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وفرمایل وی دا زما دا سورلې چې وترېدله ویرېدله دا د صاحبینو ته د قبر عذاب کېږي. دوه کسانو ته د هغې د وجې نه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام تپوس کوي فرمایي دا یو د چغلخورۍ د وجې نه د څه د وجې نه چغلخورۍ د وجې نه او د یو کس ته د متیازو نه د ځان نه بچ کولو د وجې نه چې کمې دارې دته کېږي د هغې د وجې نه. یو چغلخور دی یو ته د یو خبره کوي بل ته د بل خبره کوي. هغه خو درپسې داسې وي دته وایي هغه خو درپسې داسې وي به دوه کسان به جګړه کوي. دا دومره لوی سزا ده دومره لوی ګناه ده د دې سزا په قبر کې دغه ده چې د قبر عذاب به ته میلاوي. نو عزتمند خبره مې دې لپاره وکړه چې بعضې وخت کې الله رب العزت جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایو د قبر عذاب دا د انسانانو د جناتو نه علاوه د دې ادراک دا څه کوي دا د باقي مخلوق کوي. خو بعضې وخت کې الله رب العزت اخري بندګانو ته نو محترمو د والدینو ډېر لوی مقام دی. د دوی خیال ساتل پکار دي. د دوی سره ښه سلوک کول پکار دي. د دوی ضرورتونه پوره کول پکار دي. د دوی سره په مینه محبت باندې ملاوېدل پکار دي. حدیث مبارک کې راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو چا چې خپل مور پلار ته په مینه او محبت باندې وکتل په مینه محبت باندې په روم تندي باندې په خوشحالۍ باندې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو دې کس ته الله رب العزت د حج او د عمرې اجر ورکوي. نو صحابي تپوس کېده الله رسوله که څوک ته په ورځ کې 2 پیرې وګوري وي که څوک 2 پیرې وګوري که څوک 100 پیرې وګوري دته به الله رب دا عمره د کتو باندې دا عمره حج او د عمرې ثواب ورکوي. والدین لوی غنیمت دی او دا داسې غنیمت دی داسې لوی خزانه ده عزتمندو دې متبادل بل څیز نه ملاوي. بیبي ولاړه بله به ته ملاو شي کېدای شي د هغې نه هم ملاو شي. بچي دي دنه الله واغسته الله به د هغې نه ښه درکړي. خو مور پلار دنه لاړه د دې مقابله کې بیا بل مور پلار څوک چاته نه ملاوېږي. د دې وجې نه والدینو ډېر لوی مقام دی. الله رب العزت دې موږ تاسو ته د والدینو قدر را نصیبه کړي او دا په بنده باندې د خپلو والدینو ډېر لوی حق دی. دې ته حقوق العباد ویل کېږي. په حقوق العبادو کې د والدینو ډېر لوی مقام دی د حق چې دې موږ تاسو خیال ساتو. الله رب العزت دې زموږ تاسو
څومره والدین چې د هغوی د حق د ادا کول توفیق را نصیب کړي څومره چې وفات شوي د هغوی د الله رب العزت مغفرت نصیب کړي. البته یو حدیث مبارک ذهن کې رایات جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا والدین وفات شوي دي او دوی ناراضه تللی دي ست شوي دي وفات شوي دي ناراضه دي خپه دي تللی دنیا نه د هغوی دپاره د رضا کولو یو نسخې ښودلې طریقې ښودلې وی دوی د والدینو رشته دار دي خوشحاله کړي د هغوی سره د ښه تعلق او ښه سلوک ساتي په مینه محبت د هغوی سره ملاویږي او دارنګې د مور رشته دار تروریانې شوي د هغوی رشته دار شو د هغوی سره د په ښه سلوک ملاویږي الله رب العزت به والدین په قبر کې دنه خوشحاله کړي چې موږ تاسو د خپلو والدینو هم قدر او احترام وکړو ادب او احترام پکار دی ښه سلوک پکار دی او که وفات شوي د هغوی د رشته دارو سره بیا ښه سلوک او رشته پالل پکار دی. الله رب العزت تعالی ټول مغفرت نصیب کړي. دعا وکړئ اللهم صل علی سیدنا محمد و بارک وسلم. رب زموږ ګناهونه معاف کړي رب ټول امت محمدي ګناهونه معاف کړي رب چا چې والدین وفات شوي دي رب مغفرت نصیب کړي رب قبرونه جنت باغچې وګرځي رب چا والدین جمدی دي رب عمر دراز د نیک اعمالو نصیب کړي رب عمر درازي د دعاګانو لپاره د خپل بچو دعاګانو لپاره رب ته نصیب کړي رب زموږ دنیا او آخرت ښایسته کړي. څومره مسلمانان بهر ملکونو کې دي یا د کلي نه بهر د مسافر دي رب ته امداد نصرت او مدد وکړي. څومره مسلمانان د غیر په تسلط کې دي رب د هغوی په قبضه کې دي د هغوی په ظلم کې رب د هغوی د ظلم نه رب ته محفوظ وساتي. رب کشمیر دی که افغانستان دی که چیچنیا ده که بوسنیا ده که برما ده رب که فلسطین دی په کوم ځای کې چې مسلمان د غیر په قبضه کې دی د غیر په ظلم کوي که پاکستان دی رب د دوی حفاظت وکړي امداد نصرت او مدد وکړي رب د غیرو د تسلط نه ټول مسلمانان د هغوی د قبضې نه او د هغوی د پنج نه رب ته آزاد کړي د هغوی د ظلم نه آزاد کړي زموږ دنیا او آخرت ښایسته کړي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه